نصیحتي چې د هغې نه انسانان عبرت او نصیحت والی. نن تاسو ته یو واقعه رسې بیانوم چې کومه د کتابونو کې لیک ده چې د ښځې د مکر او فریب دا څومره سوایي او څومره د دې چل ور سوایي هوښیاران خلک هم تېر باسي د الله رسول فرمایي. بن اسرائیلو کې یو ښځه وه او دا د رنګ نه ډېره ښایسته وه. د هغې یو خاوند و ډېر نیک سړی و او ښه سړی و. دا خاوند به بله ورځ چې کوم دی بدګمانه شو په دې ښځه باندې چې د ښځه ګنې د غلط چا سره چې کوم دی تعلقات ساتي. نو دې ښځې ته وویل چې تا باندې د ما داسې ګمان دی او ما ته به قسم خورئ چې د ما د هېچا سره تعلقات نشته. ګوره د ایماندار سړي او د غیرتي انسان علامه دا ده چې نه په خپله د پردو جینکو سره یارانې وکړي او نه چې کوم دی خپله کور والا پردو یارانو ته پرېږدي. هغه دور کې طریقه دا وه چې خلک به تلل یو غر کې به چې کوم دی قسم خوړ. نو که چا به څوک به ګناهګار و په هغې باندې به د غر باندې زلزله راغله او ګناهګار چا به چې په ناجیده قسم کړی وي حساب کې تباه شو غرق به شو. د ښځې ته د خاوند وویل چې ما ته به قسم خورې. هغه ویل ټیک دا قسم به درته وخورم هغه ځای کې چې کوم دی ته یادې. نو دا ښځه رسې وه چې د دې چا تعلقات و نو هغې ته وویل چې ته به داسې کار وکړې چې خر به وګوره په هغه پاټک باندې به ودرې او زه به درځم او خاوند مې درځو زه به تا ته ووایم چې ما به د خره باندې ویسه تللی نه شم نو ما به ته ویسئ. او بیا وشوه داسې چې کله هغه ورځ راغله خاوند ورته وویل چې راځه ځو چې ما ته قسم وکړي. نو ښځې خپل هغه اشنا ته ویلې چې ما د پازې کې ودرېږي. نو هغه ورته د خر سره ولاړ خر د خر سره ولاړ داسې انسان نه چې څوک زیناکار د انسان نه دی دا خر دی خر چې څوک زیناکار د انسان نه دی دا مسلمان نه دی دا خر دی خر. نو خر د خر سره پاټک کې ولاړو دا ښځه او خاوند هلته ورغله چې کله هلته ورغلل نو د ښځې اواز وکړ ای خره والا موږ ویسه دی ما ویسه دی بردید پورې روپۍ بدله درکړم. هغه ویل ټیک ده. خره باندې ښځه کېناستله او دې خپل اشنا دی نه مخکې نه ویلي وو چې کله زه کوزېږم زه به ځان واردم ته ما زر دی خره ته بېرته راچوته کړي بیا نور زما کار دی زه به چې کوم دی خپل شیطانت هلته چې کوم دی کوم ځان به د خاوند نه خلاصوم. نو چې کله د کوزېدلو وخت د دې ښځې راغلی نو د خره نه یې ځان راورغړاو. ښکته چې کله راولوېدله د خره والا زر را منډه کړله دا ښځه چې کوم دی راچوته کړله په خره باندې بېرته کېنوله او بیا چې کله ښځه له خره نه کوزه شوله او د قسم ځای راغلی نو د ښځې ګوره دا مکر څومره د ښځو سوا دی. الله تعالی فرمایي ان کیدکن عظیم. د شیطان مکر ته الله تعالی ورکوټی ویلی د ښځې دې ته غټ ویلی دی چې د ښځو مکر د شیطان د دې نه هم سوا دی. نو چې کله ښځه د قسم ځای راغلی ښځې قسم خوړ د خاوند ته وویل چې زما د الله په ذات باندې قسمي چې د کله نه زما ستا نکاح شوې ده نو ستا نه بغیر او د دې خره والا نه بغیر ما له چا چې کوم دی لاس هم نه دي راوړي. ظاهر کې مطلب دا چې د خره والا د خره ته پورته کړم او نور په لږ کې دا شو چې لکه دا زما سره تعلقات ساتي. نو چې کله دا قسم وخوړ خو الله تعالی خو خبیر علیم بذات الصدور دی د هر چا د سینو نه خبر دی. الله قدرت ته ګوره په غره باندې زلزله راغله او دا ښځه پکې لاندې په غره باندې چې کوم دی ننوتله په غره باندې دا ښځه ورننوتله. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي که تاسو داسې مکر وکئ وان کان مکرهم لتزول منه الجبال چې دا غر په ځمکه باندې ورننباسي بیا ستاسو طاقت او قدرت د الله تعالی ستاسو هغه مکر او فریب د الله تعالی د غصې نه او د الله تعالی طاقت نه بار نه لري. د الله تعالی طاقت نو د الله مخې ته ارامېتوب او چل ول نه چلېږي بلکې پاک اوسېږي پاک هیلې چل ول مه کوئ لکه څنګه چې الله تعالی دا ښځه غرق کړله داسې به هغه انسان هم الله غرق کوي چې کوم الله ته چل ول او د الله